بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو د مجاز عقلی او د مجاز حقیقي د هغې منګه تعریفونه او قسمونه دا وې. بیا منګه پرون سبق کې دا ویلو چې قرآن مجید کې ډېر شی مثالونه د مجاز عقلی چې دا موجود دي، لکه 15 شپږ مثالونه دې کتاب کې ذکر کړو. بیا پرون سبق کې موږ دا ویلا چې لکه په کوم ځای کې قرینه موجوده وي، قرینه لکه ضروری ده چې دلته کې د لفظ نه حقیقي معنی نه ده مراده، بلکې مجازي معنی ته مراده ده. نو بری کې قرینه موجود کېدل ضروری ده. قرینه پکې موجوده نه و نو موږ بیا د لفظ حقیقي نه د حقیقي معنی په ځای باندې موږ مجازي معنی نه شو اخیستی. د حقیقي معنی په ځای باندې چې موږ ویل لګیرا د دې نسبت د فاعل ته نه شي بلکې بل چاته شوی نو بری باندې به قرینه موجودېدل ضروری. قرینه بیا عامه ده، که قرینه لفظي وي او که قرینه عقلی وي. دا څومره مثالونه چې مخکې تېر شوي، انبت الربيع البقله او احیا الارض شباب الزمان شباب الزمان، په دې ټولو کې قرینه لفظیه موجوده وه. کله کله به قرینه معنوي او هغه قرینه معنویه په دې کې موږ ویلو پرون چې یو به عقل به هغه محال غني، عقل به محال غني دا لکه ته محبتک جاءت بی الیک، ستا محبت ته تا راوستم، نو محبت راوستل نه کوي پوه شوي. او یا به عقلا چې نه هغه به جایز وي، خو عادتا به دغه د فعل نسبت د فاعل ته کېدل، د فعل نسبت ما هو له ته کېدل، دا چې نه دا به دغه ودا صحیح نه. لکه حزم الامیر جنده چې لخر ته د امیر یوازې شکست ورکو، نو دا عقلا خو محال نه دي، خو عادتا محال دي، ځکه یوازې یو کس ټول لخر ته شکست نه نشي ورکولی پوه شوئ. او بیا پرون سبق کې دا ویلو چې وانما قال قیامه به، په دې تعریف کې دا کتاب کې دا ټکی ذکر شوی چې او معنی ک استحاله قیام المسند بالمذکور، پوه شوئ چې محال به وي قیام د مسند، نو د قیام ویلې ده وقوع نه ده ویلې، دا قیام ویلې ده صدور نه ده ویلې، ځکه چې لکه د دې مسند د دې مستند له نسبت کېدل صرف ضروری دي. برابر خبره ده کدا د نن صادر شوی او کله صادر شوی، لکه ته ضرب زیدون، نو دلته دا ضرب د زید د ضرب نسبت زید ته شوی دی او دا ضرب د زید نه صادر شوی دی، او دا ضرب چې د زید واقع کړی دی. خو لکه ته اوس شوی مریضه زیدون، زید بیمار شو، نو دې ترکیب موږ دې کوو چې د مریضه نسبت چې نه زید ته شوی دی، لیکن زید په خپل مزه نه جوړ کړی پوه شوی باندې. نو دا قیامه وي چې دا عام شي، صدور ته هم دغه شي، او دغه د وقوع ته دغه ته قیام ته هم شامل شي. وانما قال قیامه به، وقیامه وي چې دا فعل دا نسبت دا مسند د مسند له سره قائم وي، صادرېدل دي ضروري نه دي، صادرېدل دي ضروري نه دي. که صادرېدل دي ضروري شي کنه نو بیا به ضربه زیدون کې زید ته فاعل ویل شي، ته به ضرب نسبت زید ته شوی دی، خو په ما ته زیدون کې زید ته فاعل نه شوی دی، ځکه د زید نه د موت صدور د زید نه نه شوی، بلکې موت خو الله تعالی واقع کړی دی پوه شوی باندې. نو دا قیامه ځکه وي چې دا مسند به قایمې دی سره لیعم الصدور عنه د پاتې عام شي صادرېدو د نیم لکه ضربه او هزمه وغیره که قربه او بعوده، لکه د قربه زیدون زید نږدې شو، نو اوس دا قربه فعل د زید نه واقع کړی، د سره د قائم دی صادر شوی دی نه دی، یا بعوده ته زید لري شو، نو د زید نه دا فعل صادر شوی نه دی، اوسې به سره سره قائم دی وسره. وکصدوری علی الموحد، دا دریم نمبر دغه کوي چې لکه چې عادتا هغه محال وي او یا عقلا محال وي، دا عادتا محال لپاره دویم نمبر مثال ذکر کوي، لکه موحد یو سړی وي اشاب الصغیر و افن الکبیره کرو الغداة و مرو العشی، نو دلته قرینه دا موجوده ده، قرینه موجوده ده، او قرینه نه لګي سره عادتا ده چې لکه عادتا لکه مؤمن سړی چې نه هغه د زمانه ته جن دا نسبت کوي، وای چا به دا ویلی دي چې دا محال دي، نو دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې په دې کې موږ مخکې دا خبره کړو چې لکه یو څیز محال دی ته ویل کېږي چې هغې ته نه ده محق، یعنی نه حق پرست او نه باطل پرست، هېڅ چا هم د دې فعل نسبت دغه فاعل ته نه یې کړی. او دلته کې خو لکه ډېر خلک دي چې زمانې ته نسبتونه کوي، دهریان چې کوم دي او چې هر څه کوي زمانه کوي.
وكصدوره عطف على استحاله واذا عطف په محل کې اي او كصدور الكلام يعني صادريدل كلام عن الموحد الى موحدنا في مثل اشاب الصغير البيت يعني اقرا البيت ان شئت مكملا کجره وخت جو مکمل شعر هوا کنه جو بس د اشاب الصغير فإنه يكون قرينة معنوية دل قرينة معنوية موجودة على أن إسناد أشناب وافنا إلى كر الغداد ومر العشي مجاز قرينة معنوية دارا چې لکه دل کې سړی موحد دی مؤمن دی نو د چې کر الغداد ومر العشي ته دی هغه نسبت کړی دی نو دا نسبت دي ته مجاز دی لکه پوه شوي ولا يقال ودن ولا شيء هذا داخل في الاستحاله چې دا مثال لاکر الغداد والمر العشي ته نسبت کول اشاب او د افنا ودا محال دي محال د په محال کې داخل دل څه صحیح نه دي کنه ودا په محال کې داخل دل څه صحیح نه دي چې محال دي ته وای چې هغه ته هیڅ یو حق پرست او باطل پرست ورته نسبت نه کړي او حال دا چې دې ته ډېر حق پرست خو نه باطل پرست دې ته څه کوي ولا يقال ودن ولا شيء هذا داخل في الاستحاله ترى داخل باستحاله لان نقول لك من لا نسلم ذلك كيف وقد ذهب اليه كثير من ذوي العقول ډېر خلک ترې ذوي العقول نه دي طرف ته واحتجنا في ابطاله الى دلیل او موږ محتاج دي په باطلېدو کې چیرې نسبت زمانه ته کېدل دا باطل نه دي په باطلولو کې موږ دلیل ته محتاج یو ومعرفه حقيقته او اوس د دې نه وای کنه چې د مجاز عقلی د حقیقت پیژندل یا به ظاهر وي یا به ظاهر وي یا به پټ وي چې لکه موږ وایو چې دلته د لفظ د نسبت چې ما ولود شوی دی نو دلته د معرفت پیژندل دا بیا د چې د مجاز عقلی حقیقت چې دا د دلته خو د فعل نسبت د ما غیر ما ولود شوی دی او دا ما ولود د څه شی دی نو هغه ما ولود یا به ظاهر وي او یا به سوي پټ وي پټ لکه ظاهر وی لکه الله تعالی فرمای فما ربحت تجارتهم ګټه ونه کړه تجارت دي نو دا خبره ظاهره ده چې تجارت ګټي نه کوي تجارت ګټي نه کوي اصل کې فما ربحوا فی تجارتهم نو دلته اوس د ربحت تجارتهم دلته فعل نسبت تجارت شو ځکه تجارت نسبت لري ګټه د پاره ده او اصل کې ربحوا تجارتهم او یا بدا خفی وی لګته سرتنی رؤیتک استالیدو ز خوشاله کلمه نو لیدل خوشالي نه کوي بلکې الله تعالی ز خوشاله کړم استاد لیدو سره پوه شو به معنی نور مثالیم ذکر کړی وایو دې کتاب کې ومعرفه حقیقته اما ظاهره ویدو او معرفت د حقیقت لري یعنی حقیقت پیژندل د مجاز عقلی لپاره حقیقت پیژندل یا خو بظاهر وي کما فی قول تعالی فما ربحت تجارتهم واما خفيه دنیا بخفي وي کما فی قولک سرتنی رؤیتک ایسرنی الله تعالی عند رؤیتک ویلو ومعرفه حقیقتی دې څه مطلب دی یعنی ان الفعل في المجاز العقلي وفعل چې کله په مجاز عقلی کې یجب ان يكون له فاعل نو دا ضروري چې دې لپاره وفاعل او مفعول به بومي اذا اسند اليه کله چې فعل نسبت فاعل او مفعول به وشي يكون الاسناد حقيقه کله بدا اسناد سوي حقیقت به فمعرفه فاعله او مفعوله الذي نو معرفت فاعل او مفعول هغه الذي اسند اليه چې نسبت کله شی د دوانو دا یکون الاسناد حقیقتا نیوی بلا اسناد حقیقت اما ظاهره یا بلا حقیقت سوی ظاهر بوي لګي کما فی قول تعالی فما ربحت تجارت دلګي د ربحت نسبت څه شوی دی تجارت او اصل کې پکار چاته دی ځکه فما ربحت تجارت هم سمانه ده ګټه ونکړه تجارت لري او ګټه تجارت نه کوي ګټه تجارت نه کوي بلکې څه کوي خلق کوي نو اصل کې دې فما ربحوا فی تجارتهم فما ربحوا فی تجارتهم نو دلته کې د ربحت لپاره فاعل لا تجارتهم په ظاهر کې ده او په حقیقت کې د لپاره فاعل څو ده واو ضمیر ده فما ربحوا واو شو به معنی فاما خفیه او یا بدا خفی بوي خفی مستوي لا تظهر الا بعد نظر وتامل چې ظاهر بنه مگر روز د نظر او د فکر نه یعنی سوچ وکي فکر وکي نو تا بیا دا خبر راشي كما في قولك لك سرتني رؤيتك استالدو ز خوشاله کلمه سرتني رؤيتك استالدو سکما نو دلګي د لیدو د خوشاله دونه نسبت رؤیت شویل حال دا چې خوشاله ول څوک کوي الله تعالی کوي نو د دین د ازین الله تعالی تر ذل دا خفي دي لکه ظاهر د سړاري وقوله يزيدك وجه اسنا اذا ما زدته نظره يزيدك وجه اسنا سمانه دا چې زیاتی کې ته داغه د مخ حسن کله چې ته زیات هغه ته ګوري مطلب دا کنه چې ته کله اوسې تر ډېر ګوري نو ستا داغه د مخ د خپلته تر ډېر ظاهريږي نو اصل کې دې یزيدک الله حسنا فی وجهه
زیاتی کې الله تعالی غ حسن ستاره پر دغه پر مخ کې نو وز دلګي ګوره د یزيدو کا وجه حسنا د زیاتوالی د حسن نسبت دغه مخ ته شوی دی د زیاتوالی د حسن نسبت څه ته شوی دی مخ ته شوی دی وجهه ته شوی دی او حال دا دی چې د دې نسبت څه ته پکار دی الله تعالی د اصل کې دی یزيدک الله حسنا فی وجهه زیاتی کې الله تعالی قلاواله دغه په مخ کې تعالی را ولی الله تعالی ته نسبت کیږي لما اودعه زګه چې ودیات کې خودلی دی الله پاک په هغه کې من دقائق الحسن والجمال د اسر او د جمال غباریکات يظهر بعد التامل والامعان واذا خبر دایری رسل تامل د سوچ او فکر او د امعان چې الله تعالی دا انسان چې دا پیدا کړل او ډېر خوبصورت پیدا کړل هغه باریکات او دغه پکې پیدا کړ د اوسر هغه باریکات پکې پیدا کړی دي سترګې او ورځې او مخ او هر څول الله تعالی په کاریګری باندې پیدا کړی دي نو دا الله پاک دې نسبت کی خدا ورسره تعامل د ایمان نه وفي هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه حيث ذهب انه لا يجب في المجاز العقلي ان يكون للفاعل فاعل يكون اسناد لحقيقه د دې نه یو خبره شروع کړي هغه خبره دا چې د عبد القاهر رحمت الله علیه نسبت دغه دار مسلک دار چې د فاعل چې کله د فعل نسبت چې فاعل ته وشي په مجاز عقلی کې نو دې لپاره حقیقتا فاعل ضروری نه دی لکه دغه په مخ کې کومه حقیقتا فاعل دې لپاره وستو کنه لکه فما ربحت تجارت موږ وی چې د تجارت دا فاعل په ظاهر باندې قاری د ربحت لپاره خدا ربحت په د تجارت هم د ربحت لپاره فاعل نه دی بلکې په اصل کې حقیقت فاعل دې لپاره سوکته ربحو ده واښوي او په سرتنی رؤیتک پدې کې د سرت فعل لپاره رؤیت فاعل له خو دا فاعل دې لپاره نه په حقیقت کې دې لپاره فاعل سوکته الله تعالی ده سوکته او دا شان په یزيدو کا وجه اسنن په ظاهر باندې خو کاری دا چې یزيدو فعل له او وجه دې فاعل له لیکن د دې فاعل په حقیقت کې څوک دی الله تعالی دی نو عبد القاهر جرجاني رحمت الله علیه فرمایي چې په مجاز عقلی کې د دې هغه اصلي فاعل راو باسل دا ضروری نه دی پوه شئ وفي هذا تعريض وبديك تعريض ده بالشيخ عبد القاهر والشيخ عبد القاهر وجرجاني رحمه الله عليه وردنا عليه اور رد بابن حيث دامه چې د ګمان کړل انه لا يجب في المجاز العقلي چې واجب نه دی په مجاز عقلي کې اي يكون للفعل فاعل چې د فعل لپاره فاعل وي يكون الاسناد اليه چې شي اسناد هغه حقیقت فانه ليس في سرت رؤيتك ويزيدك في يزيدك وجه اسناد فاعل يكون الاسناد اليه حقيقه وبل سرت رؤيتك او يزيدك وجه پدې کې وې د فاعل نشته ده چې هغه ته د حقیقت ناغه واخل چې د دې لپاره نسبت وته شي حقیقتا ها او دا ته د دې لپاره دا او باسل چې فسرت کې د دې لپاره الله را وستلو او په یزيدو ک الله را وستل نو دا ضروری نه دي پوه شئ او بسرت رؤیت کې د سرت نسبت نه دی رؤیت شوی دی یعنی د سر د لپاره فاعل رؤیت ده دا مجاز عقلی حقیقت نه ده او یزيدو کا وجه اسنن پدې کې د یزيدو فعل نسبت وجهه ته شوی دی او دا نسبت عقلی ده مجاز عقلی ده حقیقت نه ده وكذا اقدمني بلدك حق لي على فلان اقدمني بلدك حق لي على فلان مطلب دا دی چې زرا واستمستاری کړی دا زکه چې زما په پلان کې باندې حق ده نو دلته دا راوستل خوستا الله تعالی کړی دي حق نه دی کړی او دلته تا نسبت چاته وکړو حق ته وکړو نو په دې مثال کې اقدمني بلدك حق لي على فلان دلته د فعل نسبت دی فاعل دا حقیقت نه بلکې مجاز عقلی دی بل الموجود ها هنا بلکې موجود لګي سرور او زیادت او قدوم ده یعنی پراولی صورت کې پراولی مثال کې سرور سرت نه رؤیت کا په دویم کې زیادت یزيد کا او په دریم کې قدوم واعترض عليه امام الفخر الدين رازي او اعتراض کړی په دمانه امام فخر الدين رازي او بان الفعل لابد ان يكون له فاعل حقيقه و دا هر فعل لپاره فاعل حقیقت کې ضروری دی ځکه هیڅ یو فعل دا سنشته چې بغیر د فاعل نه موجود شي چې فعل ویني هغه لپاره په فاعل څه ضروری بوي نو دی وایي چې د هر فعل لپاره فاعل په حقیقت کې سره ضروری دی واعترض عليهم بان الفعل لابد ان يكون له فاعل حقيقه ولي لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل زكاه ممتنع دي صادر الفعل نه فاعل وان كان موصل للفعل فلا مجاز کچره دغه فعل دا کم چې په حقیقت کې فاعل له دغه فعل نسبت فاعل ته شو جدا به حقیقت وي او که دغه کم لکه د فعل لپاره خو فاعل ضروری دی او دی امام فخر الدین رازي چې د فعل لپاره فاعل سره
ضروری دی خو که د فعل نسبت دغه حقیقت فاعل ته وشو نو دا به حقیقت وي او که چېرته دغه حقیقي فاعل ته ونه شو بیا به صحیح مجاز وي خو د فعل لپاره فاعل سره ضروري فإلا كرسل فيمكن تقدير ممكن مقدر کول لري وزعم صاحب المفتاح او ګمان کړی صاحب مفتاح ان اعتراض الامام حق تدي امام فخر الدين رازي را اعتراض سره حق ده وان فاعل هذه الافعال هو الله تعالى او افعال دغه افعال ده سرتني رؤيتك او يزيدك او اقدمني په دې ټول کې فاعل په اصل کې څوک ده الله تعالی ده وان الشيخ لم يعرف حقيقه لخفائها و دې شیخ رحمت الله علیه شیخ عبد القاهر جرجاني و دې دغه حقیقت نه پیژندل د وجه د خفا د دینه د وجه د خفا د دینه څه مطلب چې عام طور باندې نسبت دغه مخ ته کیږي سرت نه رؤیتو کا نو مخ ته نسبت کیږي نو ځکه دغه خفا د وجه نه د نسبت نه دغه فاعل ته کړل فتبعه المصنف نو مصنف داغه څه کړی دا تابعداري کړی یعنی د کم د تلخیص المفتاح ولا مصنف دغه عبد القاهر جرجاني صحیح کړی دا هو ظني ان هذا تکلف نو زما ګمان دی چې دا تکلف دی والحق ما ذكره الشيخ او حق خبر هغه د کم چې شیخ عبد القاهر جرجاني ذکر کړی دا چې په دې کې فاعل حقیقت ته په حقيقي فاعل ته نسبت کول ضروري دي وانکره السکاکی او امام سکاکی په دې سه مجاز عقلی کې نه ما دا ګورې لاول ځان باید پوهږي چې مجاز عقلی کې امام سکاکی انکار کړی دی او زه مجاز عقلی منم نو بلکې په کله چې په کم ځای کې د فعل نسبت د ما غیر ما ولود شي نه دا استعاره بالکنایه ده سره استعاره بالکنایه ده سره استعاره بالکنایه څه ته ویل کېږي چې مشبہ ذکر کړی شي مشبہ ذکر کړی شي او مشبہ به اراده واغستل شي مشبہ ذکر شي او اراده دې سوي مشبابي نه ذکر شي لکه مثال په خپل راځي وانکره او انکار کړه د چا السکاکی د سنا المجاز العقلی د مجاز عقلی نه وقال هو الذي عندي هغه چې زما بین نظمه فی سلک الاستعاره بالکنایه چې دا پیل دی په غتار د استعاره بالکنایه کې بجال ربيع استعاره بالکنایه چې لګي دا ربيع د استعاره بالکنایه کړو ته انبت الربيع البقله انبت الربيع البقله دلګي د چا تشبیه ورکو لګي ته سوې مشبہ د چا سره تشبیه ورکو لګي ته سوې مشبہ به او کله چې پرې کې لکه د ادات التشبیه ذکر نشي کنه نه ته استعاره وای کنه دغه تاسو پرې دویم سایډ کې جن دا ویلي دي نو دلګي د مسمی ربیع تشبیه ورکړی دا نو دا مشبہ شو او د چا سره تشبیه ورکړل شوی دا د الله تعالی سره چې څنګه لکه الله تعالی راخې جوړ کړي دغه شانته دا مسمی ربیع راخې جوړ کړي او د وجه د دینه دغه بګي سره وجه شی په بګی چې مبالغه ده سره بګي مبالغه چې عام طور باندې الله پاک را ټکول کوي د سو نو اس ګوره په انبت الربيع البقله کې مشبہ ذکر ده مشبہ به حذف شوی ده مشبہ ذکر ده ربيع ذکر ده او مشبہ به الله تعالی حذف شوی ده نو دا استعاره بالکنایه ده دا سره مجاز ده نو پوه شو بنی معنی بجال ربيع استعاره بالکنایه چې دا ربيع غزول استعاره بالکنایه عن الفاعل الحقيقي ده فاعل حقيقي نه چا سوق ده الله بواسطه المبالغه في التشبيه وجعل نسبه الاثبات اليه انبات اليه او ګرځول د چې نسبت کول د انبات دی دغه ته ربيع ته قرینه للاستعاره دا قرینه للاستعاره وهذا معنى قوله او دا مصنف دې قول معنی دا دایبا الى ان ما مر من الامثله چې تلون غره چې امام سکاکی رحمت الله علیه اصل کې ده وانکره السکاکی ذاهبا الى ان ما مر چې دې تلون غره د امام سکاکی چې دا مخکې د مثالونو کم تیر شوی دي دا استعاره بالکنایه ده استعاره بالکنایه او استعاره بالکنایه څه ته وایي وهو عند السکاکی د امام سکاکی رحمت الله علیه باندې استعاره بالکنایه تعریف سره ان تذكر المشبہ چې ذکر کړل شي مشبہ وتريد المشبہ به او اراده واستدین سو مشبہ به بواسطه قرینه بواسطه قرینه سره او قرینه سره چې پدې کې د اوسید لوازمات دي ذکر کړل شي د اوسید لوازمات ذکر کړل شي الکه پوه شو بلی معنی ویا ان تنصب چې نسبت وکړي ته الیه دې ته شی من اللوازم المساویه للمشبہ به دا هغه لازم مساوی کم چې د مشبہ به لپاره دی لګته یو مثال له مخالب المنیه نشبت بفلان کنه دا سبب وځه استعاره بالکنایه تعریف او د دې هغه مثال دا ان شاء الله سبب وځه